وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. باب حسن الخلق. دا باب دی په بیان دا خو اخلاقو کې چې دا خو اخلاقو مرتبه د الله او د الله د رسول په نسبت باندې صدا. نو د دې متعلق امام بخاری رحمت الله علیه سو احادیث مبارکه ذکر کوي چې په دې کې لومړنی حدیث د حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه نه روایت ده عن النبي صلی الله علیه و آله وسلم قال چې د دوه جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق. د میزان پته لګي د نیکۍ تللو پته لګي هیڅ یو څیز درون نشته د خو اخلاقونه. د خو اخلاقو برابر وزنی څیز یو نیک عمل هم د نیکۍ پته لګي بل نشته. یعنی ښه اخلاق داسې څیز دی چې هغه په ټولو کې زیات وزنی عمل دی. د میزان پته د میزان کې نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی. دیم حدیث مبارک د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه نے روایت تے فرمائی جی لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاحشا ولا متفحشا. محبوب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ فحش خبر چکی بے حیا خبر ولا متفحشا نے په طبیعت کی بے حیائی او بے حیا خبر پرتی ولا متفحشا او نه په تکلف سره دا حاصل اولی. یو نیم خبره د انسان خپل فطرت کې نه لیکن د پزور پزان کې راولي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بے حیائی نه په خپل مزاج کې او نه پزور چې د بے حیائی پزان کې راوسته. بے حیائی نه خوخوله بے حیا خبره بے حیا کارونه دا د محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم ذات با برکات د دین ډیر لريو. وکان یقول او محبوب فرمایل چې خيارکم احاسنکم اخلاقا. پتا سګ ټول نغور انسان هغه دی چې د چا اخلاق خدي. ټول نغور او بهترین انسان هغه دی. دریم حدیث مبارک عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عمرو بن شعيب د خپل پلار نه او د نیکنا روایت کوي چې محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم نه واوریدل یقول چې هغه فرمایل صحابه کرام ته اخبرکم باحبکم الی واقربکم مني مجلسا یوم القیامه. صحابه کرام ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې زه تاسو ته خبر درکم په هغه چا سره چې هغه زیات محبوب دی ماته زیات محبوب او زیات نږدې دی. واقربکم مني مجلسا یوم القیامه. په ورځ د قیامت به ماته زیات نږدې وي. هغه انسان چې ماته زیات محبوب دی په ورځ د قیامت به ماته زیات نږدې وي. زه تاسو ته د هغه چا باره کې خبر درکم. نو فسکت القوم. صحابه خاموش شول. فاعادها مرتين او ثلاثا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره دو ځله فرمایله یا درې ځله فرمایله. نو قال القوم. نو صحابه جواب ورکو چې نعم یا رسول الله او اے د الله رسول مونږ ته خبر راکړئ د هغه چا باره کې چې هغه تاسو ته زیات محبوب دی او په ورځ د قیامت به تاسو ته زیات نږدې وي. نو قال احسنکم خلقا. نبی علیہ السلام فرمایل چې په تاسو کې د چا اخلاق ښه دي نو هغه به ما ته زیات محبوب دی او ما ته په ورځ د قیامت زیات نږدې وي. بل حدیث مبارک دی چې
د مؤمنانو مور حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې ما خیر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بین امرین، کله چې محبوب صلی الله علیه و آله وسلم ته د دوو خبرو په منځ کې اختیار ورکړی شوی دی چې دا خبره اخلی او کدا، نو اختار ایسرهما الا اختار ایسرهما. نبی علیہ السلام په دواړو کې هغه خبره خوښه کړي کومه چې زیاته اسانه وي، کوم عبادت کې به چې زیاته اساني وه، ځکه نبی علیہ السلام د امت دپاره نمونه وي. نبی علیہ السلام مبارکې طریقې هغه به د امت دپاره رڼا او مشغل راه وي، نمونه به وي. نبی علیہ السلام هغه طریقه خپله کړي کومه چې به اسانه وه، ما لم یکن اسما تر څو به چې د ګناه والا خبره نه وه. فاذا کان اسما او کچرې د ګناه کار و نو کان ابعد الناس منه، نبی علیہ السلام به د ټولو خلکو نه زیات د هغې نه لرې و، د ګناه نه د هر چا نه زیات به نبی علیہ السلام لرې و. او بیا فرمایي چې ومن تقم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لنفسه، نبی علیہ السلام چرته هم د خپل ځان دپاره د چا نه انتقام او بدله نه ده اخیستې، د خپل ځان دپاره که چا ورته بد رد ویلی دي، که چا ورته نور څه تکلیف رسولی دی، خپل ځان دپاره یې د خپله بدله د چا نه هېڅ کله هم نه ده اخیستې. الا ان تنتهک حرمت الله تعالی، مگر که حرمت د الله تعالی به مات شو یا چېرته د دین حکم به مات شو، چېرته به د الله تعالی د دین معامله راله او د دین حکم به مات شو یا د الله تعالی د دین بې احترامي به وشوه، نو فینتقم لله عز وجل بها، نو بیا به نبی علیہ السلام د الله تعالی دپاره د داسې انسان نه بدله اخیسته. د دین توهین او د الله تعالی د شعائر الله توهین او د احکامو د دین توهین نبی علیہ السلام هیڅ کله نه دی برداشت کړی، او چې کله به دین ته نقصان رسېدو نو بیا داسې انسان ته چې کوم دی نو خامخا هغه ته د هغه نه بدله اخیستې وي، انتقام یې ترې اخیستی دی، او د خپل ځان دپاره نبي علیه السلام چېرته هم چا نه بدله نه ده اخیستې. زمونږ او ستاسو دپاره هم په دې کې دا تعلیم دی چې بنده درګذر کوي، معافي کوي، عفو کوي، صبر نه کار اخلي، ښه اخلاق ساتي. د نبي علیه السلام مبارک اخلاق که څوک چا سره زیاتې هم وکړي، بنده دې صبر وکړي او خپل منځ کې د ښو اخلاقو مظاهره کوي، یو بل سره د سلام کلام کوي، قطع تعلق دې نه کوي، او ګاونډیانو سره، رونو خویندو سره، د خاندان خلکو سره. نو ښه اخلاق د الله تعالی په نسبت باندې د ټول نه لوی مقام دی، ټول نه لوی مرتبه ده، ټول نه لوی اجر دی. که انسان ډېر مزګزاره وي او تهجد ګزاره وي، ذکر اذکار کوي، لیکن چې د اخلاق ښه نه دي، د اخلاقو نه خلک پریشان دي، و دغه انسان چې دی ناکامه دی، دی مرتبه او مقام نشي مونتی. مرتبه او مقام هغه په دې ښکلو اخلاقو کې د نبي علیه السلام په دې مبارکو اخلاقو کې، په دې مبارکو طریقو کې دی. الله تعالی دې موږ ستاسو د عمل توفیق نصیب کړي.